دا زموږ خلک تراویح په لوډ سپیکر کې کوي. زه حیران یم، نه پوهېږم چې اوس زما دماغ کار نه کوي که د دوی. ته قرآن ولې په لوډ سپیکر کې وایه؟ ته قرآن په حرم کې په دې وایي چې هلته 2 کیلومتره په اخوا هم خلک پسې ولاړ دي، ته ولې په لوډ سپیکر کې وایه؟ 15 کسان در پسې ولاړ دي. اوس هلته یوه زنانه ده، یو سپینږیری دی، یو مسافر دی، یو لاروی دی، هغه ګرد کارونه پرېږدي ستا پر قرآن غوږ ونیسي چې کله برای راست قرآن ویل کېږي هلته غوږ باندې نیول دا واجبه ده. فرار مسلمان علامه شمس الحق افغاني صاحب فرمایي که پر نفل مانځه ولاړ وې قرآن غږ دې تر غوږ سلو قرآن ویل کېدی سلام وګرځه راسه قرآن ته کښېنه. ته ولې په لوډ سپیکر کې تراویح ورکوې؟ ولې کوې؟ ولې مسلمانانو ته تکلیف ورکوې؟ ولې مسلمانان په ازمایش کې اچوې؟ ولې مسلمانانو باندې امتحان کوې؟ دغه امتحان زما او ستا په شار کې شته. بیا نو پښتانه دي یا وروره د چا پلارې ولاکه راباندې باندې ولې وروره خلک غزلې په زوره وایي. زه قرآن غزلې ښه کار دی چې په زور یې وایي، تاوان به نه رسوو، هېڅ چا ته به نقصان نه رسوو. ما د مشرف د دوره څه ما په لوډ سپیکر کې بیان نه دی کړی، د هغې وخته سې پر ما باندې پایار کټ کړی، هېڅ ضمانت مې هم نه کېږي. وایي تا په لوډ سپیکر کې بیان کړی. زه په لوډ سپیکر کې بیان نه کوم، مسجد مې د روډ پر غاړه دی چې ګرځي یو سړی د مزدا سره شواشي د موټر سره یوه پښه پر روډ چې دویمه په مسجد کې ده. یا یو زه ګواهي ورکوم داسې د جمعې ورځ وه، دا زما غږ اوس د باندې وځي. صحیح سلو خبره دا ده چې زما او ستا ژوند به د انسانانو دپاره د راحت سبب وي، د پریشانۍ سبب نه وي. الله دې مو وګرځوي، الله دې مو هغسې جوړ کړي. دا خبره بیا خلاص.